ټول دې خبرې ته بس متوجه شئ. مونږ د یار د مینې نه څوک په هېڅ یو حربه باندې نشي منع کولی. او تحریک لبیک والا خو دا خو ټول عالم ته ښودلې ده په خبره باندې. او دلته الحمدلله مونږ د لبیک یا رسول الله کارکنان موجود یو. پوهېږئ که نه دا عشق او محبت مونږ نه چې دی دا سختو مرحلو سختو حالتونو چې دی هغه مونږ نه منع نه کړو. الحمدلله تر ورځې د قیامته پورې زمونږ نسلونه به م انشاءالله په دې عشق باندې برقرار وي. بس متوجه شئ دې خبرې ته چې دا شپه ډېره افضله ده ډېره بهتره ده. حضراتو امام بخاری صحیح بخاری شریف کې په دویم جلد کې په کتاب التفسیر کې د سورې مائده اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نبی آیت په تفسیر کې عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ په حواله یو حدیث راوړی دی. د عمر صاحب دور دی یو یهودي ولا راغی ورته وایي حضرت ستاسو په قرآن کې یو آیت دی ستاسو په قرآن کې یو آیت دی که دغه آیت مونږ یهودو ته نازل وی نو مونږ به دغه ورځ د اختر ورځ جوړه کړې وه. صرف یو آیت که دغه یو آیت مونږ ته نازل وی دغه ورځ به مونږ عید ګرځولې وه. عمر صاحب له ډېر بهترین جواب ورکړی وی ته به عید ګرځې او دا سونے پہ سهاگا دا د دوه اخترونو په ورځ نازل دی. یو د عرفې ورځ وه بله د جمعې وه او اليوم اکملت لکم دینکم پسې شو نازل شو. یهودي وایي د یو آیت د وجې نه دغه ورځ به ما د اختر ورځ جوړه کړې وه. نو د چا د وجې نه متوجه شئ چې د چا د وجې نه ایمان ملو شو مکمل قرآن ملو شو. یو آیت نه مکمل قرآن ملو شو. هر انعام ملاویږي هغه جانان چې په کومه ورځ راغلی وي هغه ورځ به موږ په طریقې اته اختر جوړو. هزارو مینې ربیع الاول هغه د دغه حدیث نه استدلال کړی دی. حضراتو دا یاد ساتئ موږ خوش قسمته یو په موږ باندې په کال کې 51 اخترونه راځي. وایه څو اخترونه راځي؟ خو په 51 اخترونو کې 50 اختر دی خو دوه اختره یادوي چې بیا ورته اثبات وکړي 48 راسره نور هم ومني. وایي چې په دې 50 اخترونو کې خوشحاله یو خو دا 51 اختر چې راشي که نه نو وایي نیکه مو خفه و مونږ هم پرې خفه یو. وایي که نه وایي نیکه مو خفه و موږ یې مونږ تاسو پرې خفه کوو. وایي په خبره باندې دغه د 51 والا اختر د وجې نه هر څه میلاو دي. عید الفطر عید الضحی او د جمعې ورځې ته رسول الله عید ویلی دی. کال کې 48 جمعې وي که نه نو 50 اختره خو مني. څو مني؟ خو چې دا چا ورته اختر ویلی دی وایي د هغه د ورځې اختر نه منم. لوی منافقت دی. والله که قرآن ویلي چې دا عید الضحی دی زما په خبره پوهېږئ. والله که قرآن ویل چې دا عید الفطر دی والله که قرآن ویلی دی چې دا جمعه چې دا څه دی ستاسو عید دی که ویلی دی نو مدني جانان ویلی دی. نو چې کوم جانان درته وایي چې دا عید دی اوله خوشحالي د هغه د برکته میلاو شوه نو چې په کومه ورځ راغی او په کومه میاشت کې راغی هغه ځان له عید جوړ کړه. او الحمدلله دا قسمت زموږ د سنیانو دی. ویلې په خبره باندې ځکه الله وایي انه لقول رسول کریم دا قرآن وینا د رسول کریم ده. محبوب موصوف او قرآن څه دی؟ صفت دی. او زه یو خبره بله هم کومه ستاسو توجه برابره ده. قسم دی زه ما ته د مرۍ ډېر تکلیف وکړو چې دا لوګی راورسېدو ټیک شوم. یعنې دا
زیا ملن ما سره گواه دی زرخانه کې ما تقریر نشو کولی ویږي او د محمود فیس ته خو ګوره که نه چې د هغې په شر کې مونږ ته خیر راورسول بلکل پوره وشو تاسو بس عدالت دی که نه زه څوک یم انشاءالله درته ویل حضراتو لږ متوجه شئ دا قرآن د رسول کریم وینا ده زه عموما ویم حضور علیہ السلام موصوف او ان قرآنی صفت دے ڈاکٹر اقبال انداوی کنا وہ دانائے سبل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی طاہا وہی یاسین نالام اقبال ہوئے نقول قرآن دا زمان دا محمود صفت دے او دا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ میں طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مسلم صحیح مسلم شریف جن نمبر 1 کتاب فضائل القرآن ما سرد صفحہ 258 قدیم کتب خانہ رمباغ کراچی یودری تابعین لا ام المؤمنین لا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وے دا مومنان اموری تنوہ کالا دا رسول اللہ پر صحبت کے لیے نزدی پاتی شوی منتدى حضور علیہ السلام اخلاق صفات کمالات بیان کا دا مبارک سوچ گئی چې د جانان کم کم صفت کو ورته بیانو بس دو ټوکر الفاظ کې ورته وایي کانا خلقه القرآن دا اول قرآن زما د محبوب اخلاق او صفات دي نو په صفت یې جشن کې او په موضوع کې قرآني نکال لای وران کی ابي کوی کنه په خبره عجیب منافقت ده په صفت یې جشن کې او په موضوع کې قرآنی کی حضراتو دا خبر بیان در تقوم زیر کے نوئی علماء دا اہل سنت دی محفل کے بعد نقیب محفل دا خبر مانا اوریدی لی بھی خطا سٹور تنوے علماء دا اہل سنت چیدی دا بوراگان دی وی دا سنگا دی بورا او علماء بدقیدہ دا گنگٹان دی وی کنا سنگا دی وی گئی کنا اس قرآن دا محبوب صفت تے محبوب خطولا خوشبو دا نلال ملن سے دا اشعارو نم پتہ لگی چو خوشبو دا ویلے بخبر باندے حضرات متوجہ ہے محبوب خطولا خوشبو دا قرآنی صفت تے زمان دا اہل سنت والجماعت تعلیم چکلا قرآن شروع کی دا قرآن ہر کلمہ دا قرآن ہر جملہ دا قرآن ہر آیت دا قرآن ہر رکوع دا قرآن ہر پارا دا قرآن ہر منزل داغی نمون باندے دا مدنی جانان خوشبو لگی اور ان صفت و کمال پا نظر باندے رازی ولی زکا چی مون بوراگانی اور پا بورا باندے دا گل خوشبو دا لری نلگی کدے دا چمن نلری نی دا باندے خوشبو لگی بورا محسوس ہے اور دا بدکی دا 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 کچی ولی خپش وی پیسو دا پا مثل دا گونگٹان دی گونگٹ تاسو کتلے دا گونگٹ تعلق دا دیران سارا دے دس سارا دے ویدن دس سارا دے تاسو تاوے ما قسم دا تاوے گونگٹ روی سے دا چمن پا ہر کلی کینوا دا پاسا کے بورا خودلی نا خوشبو محسوس ہے وہ گونگٹ دا چمن پا ہر کل کینوا تو خوشبو نہ لگی اللہ کولی پہ نہ لگی بانٹ کی گندگی دا ہے کنا بانٹ کی صدا مددے پدل و دماغ کی صدا گندگی دا دا ملائے ہم دا دا کلکلائے ہم دا دا کن گٹان دی راشد بوران تا پوسو کچھ دا کل سمر خوشبو دا تون علم پہ خوشبو دے تون علم پہ خوشبو دے دا مجلس پہ سمر خوشبو دے یاد ساتھ ہے مونچ قرآن ختمو نو ایمان مو سر نور مضبوط شی او دے چی قرآن ختمی نو تشتی ایمان نخلاسی کوئی دل تورتا علم نو او دا سیدے نو دا گنگت دا نسلا چی دا کم کتاب دیکھے دا خطول صفت ہم دا محبوب دے کنا نو تا صفت پا ایب بدل کو کمال دی پا نقصان بدل کو انہو لقول رسول کریم نو پا صفت جشن کئی خو موضوع فی
کور روانېږي څه کېږي او یو بله خبره او دا زړېله کوم بیا یې واورئ تاسو به ګورئ چې دا شپې ورځې راشي نو سیرت النبي محافل جوړئ څه جوړئ وایه کنه څه جوړئ الله زه بلکل ټیک شوم ښه درېیمه څلورمه ورځ د مرۍ مې بد وه بلکل ټیک شوم قسم دی چې ټیک شوم ګورئ دی د سیرت النبي محافل څه کوي مناوئ وایي دی په خبره باندې او راغون شي نوم یې سیرت النبي وي او پکې بیانې بغض النبي څه یعنې څه بیانې بس لکه چې د ګونګټ د نسله دي وایي دی په خبره باندې خو یاد ساتئ سیرت النبي مناوې عجیبه منافقت دی په صفت جشن کوي په موصوف یې نه کوي او په سیرت جشن کوي وایي په ولادت یې نه کوي پسې نه کوي اوس لږ پوه کوي دا نقیب محفل دی ستاسو اسم شریف دا محمد توحید دی نو د ده به اول ولادت کېږي که سیرت پې جوړېږي د ټول لاس سره وایه که نه اول انسان پیدا کېږي که اولې صفت جوړېږي اول به پیدا کېږي وایي کوي په خبره نو خلکو ته وایي وایي سیرت النبي منم خو میلاد النبي نه منم په ایمان اتنه لوی بېوقوف په جهان شته زه داسې مثال ویم چې یو سړی دی چې مڼه خو منمه خو مڼه چې د کوم بوټي نه شوې ده دا بوټی نه منمه نو په ایمان وایه د ده نه لوی بېوقوف او کمعقل او لیونی شته د خرطوم مثل شته وایي دی په خبره چې مڼه خو منې سیرت څه دی مڼه ده که نه ثمره ده که نه میوه ده که نه اول به ولادت کېږي څه به کېږي څه به مثال لال ملنګ صاحب اول پیدا شو نو بیا بچی شو وخت چې تېر شو صفت یې شو پلار شو وخت به راشي نیکه به هم شي پوهېږئ صوفي هم شو شاعر هم شو دا اوصاف د ده اول جوړو که د ده اول ولادت شوی دی نو وایي میلاد النبي نه منه نو بېوقوفه اصل یې نه مني او فرع یې مني وایي دی په خبره باندې او په فرع یې جشن مناوې او په اصل یې جشن نه مناوې وایي دی په خبره باندې انه لقول رسول کریم ډېر د لطف خبرې طرف ته ځم علامه علوسي علامه سید محمود علوسي حنفي بغدادي رحمه الله خپل تفسیر روح المعانی کې لیکي د یاسین والقرآن الحکیم په تفسیر کې لیکي ډېره د لطف خبره ده قسم دی چې ایمان به مو پرې تر تازه شي علامه علوسي لیکي اول سوال کوي د بخاري شریف او د ترمذي حدیث راوړی دی په تفسیر روح المعانی کې اول سوال کوي حدیث پر رڼا کې بځان او بیا جواب کوي جواب ډېر عمده دی ډېر عمده دی سوال یې دا دی وی چې حضور علیه السلام وایي چې د هر یو څیز زړه شته او د قرآن زړه صورت یاسین دی اوس سوال کوي حدیث پوره اوس سوال کوي وی الله د قرآن د زړه آغاز د لفظ د یاسین نه ولې وکړو د لفظ د یاسین نه دا سوال دی جواب یې ډېر عمده دی یو ځل ووایه سبحان الله علامه علوسي وایي ځکه جواب ووایي وی دا یاسین دا مخفف تے دا دو قسم کلمتینو نا نمبر 1 یا سید البشر یاسین مخفف دا سنه دے یا سید البشر او دین لفظ روڑے وی دا مخفف تے دا یا سید العالمین یا سید العالمین اسی جواب ہو رہے وی گوئے دا هر یو څیز رشته د قرآن زړه صورت یاسین دی الله د قرآن د زړه آغاز د کائناتو د زړه راوړو چې محمد رسول الله دی لبیک لبیک یا رسول الله لبیک 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 لبیک د دې علامه علوسي دې خبرې نه استدلال ونیسئ چې د کائناتو زړه محمد رسول الله دی سبحان الله د
دې کائناتو کې چې جان دی او طلب دی کنه محبوب د کل جهان چې دی جان دی دا یې زړه دی د هر یو څیز زړه شته د قرآن زړه سورې یاسین دی الله د قرآن د زړه آغاز د کائناتو د زړه نه وکړو علامه علوسي وایي زما نیکه مبارک د کائناتو زړه دی قسم دی چې رامون ته څه ملوږي د دغه زړه مبارک نه ملوږي دا د ټول کائناتو زړه دی او د ده نه رزید انسان نشته چې د ټول کائناتو په زړه باندې دی د ده نه لوی بدبخته بل نشته او قسم دی زه یم دا بدبخته دي صرف د عالمینو زړه نه دی د عالمینو رحمت هم دی زړه هم دی او رحمت هم دی نو رزیده ته په زړه هم خفه یې او په رحمت هم خفه یې ټول هر څه خو په زړه کې دي چې زړه جوړ وي خو جوړ دی عالم او چې زړه وران شي هر څه وران دي انه لقول رسول کریم چې تر څو ژوندي یو مونږ به په صفت هم جشن مناو او په موصوف هم جشن مناو الحمدلله صفت په رمضان کې نازل دی او موصوف په ربیع الاول کې او د ربیع الاول جشن سره د کائنات یو جشن هم نسمو ویږي په خبره باندې او دا عنوان لږ بړاوم یوه خبره کوم که ستاسو اجازه زما مړی ډېره ښه شوه ویږي په خبره کې قسم دې دا زیات ملنګ د دې خبرې ګواه دی چې په اظهار دا مې ویلې بیان درته وی زم دا دعوه ده چې صفت بې مثله بې مثاله چې قرآن دی او موصوف بې مثله بې مثاله قرآن بے مثل بے مثال ہے یہ وہ آیت ہوئے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 اللہ پاک ارشاد فرمائی قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اللہ وی محبوب علی تاسو دی امتیان تلیو فرمایا کټول انسانان او جنات را یوځای شي په دې خبره چې دی د قرآن مثل راوړي دی به د قرآن مثل راوړي اگر که بعضې د دوی نه د بعضې مدد وکړي په دې معامله کې مثل یې ولې نشي راوړی ځکه د رسول الله صفت دی د رسول الله د صفت مثل شته نه نو ځان پرې پوه کړئ د رسول الله د صفت مثل شته نه نو څوک یې پیدا څنګه کړي خو موږ وایو موصوف بې مثله بې مثاله زمون د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې محبوب هم نور دی هم بشر خو بې مثله بې مثال صحیح ده هم نور دی هم بشر خو څنګه بې مثله بې مثاله بشر له راځم د نور متعلق درته وایم عموما مې ویلي دي تاسو عوام پکې خیر غیرت کوئ په خپل نبي باندې ویلې په خبره باندې زموږ عقیده ده زموږ نبي سراج منیر دی وای سبحان الله زمون نبی بدر منیر دی زمون نبی نور الانوار دی صحیح ده سراج منیر بدر منیر نور الانوار او چې دا کوم د ګونګټ د نسل دي هغه وی موږ نور نه منو شي نه منو مو وای دا صحیح ده د زارو ګوت یو سات لبه د سره دیر ویږي تاسو خو به کوي کنه ورته یاره د عثمان صاحب لقب سو وای کنه د عثمان صاحب لقب سوې ذو نورین تفا نبی بحث تاره زه خو بس ذو نورین وای دا سوې د عثمان صاحب لقب سو لټول وای په आवाज وایسه لقب اوس پته کې کنه یاد چې د عثمان صاحب ته ذنورین ولی وی نو وی زه وی ته خبر مې ځان ته خبره کا وینا نیم خبر وی خدای حضور علیه السلام ګل نورین په واده وی وای کنه سنورین او طیاره دی الله نه ام کلثوم په واده وا نو هغه نورین د وجه عثمان ذنورین شو مو وای هاي منافقه
لورینی نور منی او اصل چې رسول الله دی هغه نور نه مني عجیبه کار دی په صفت دې شرکه په موضوع کې قربانېږي عثمان چې نورین شو د محبوب د دوو نورینو د وجه نه نورین د رسول الله فرع ده او رسول الله اصل دی اصل دی اصل نور نه مني او فرع مني سبحان الله ویلې کنه زمون نبی نورم دی او بے مثل بے مثال او بشرم دی او بے مثل تمشي خو دی بشر په عنوان د خبرې کو حضراتو د دې چې کوم علما دي علما یسو چې د جهنم سپیدي زنه رسول الله صلی الله علیه وسلم جابر ترمذی کې ذکر دی الخوارج هم کلاب النار او عبدالله بن عمر سے بخاری دویم جلد کتاب الرد علی الجهمیہ بھائی کے لئے باب قتال الخوارج والملحدین صفحہ 1025 کہیں میں کتب خانہ رام باب کرائے عبداللہ بن عمر وہی جو علماء سوسوک تھی ہم شرار خلق اللہ اللہ پا مخلوق کی بدترین مخلوق ددین وبل نشتا انطلقوا الى آیات فنزلت فی حق الكفار فجعلوها للمؤمنین و قرآن کریم کے بدا سے ایتون تزید چاہو دا کافر و دا مشرکان و فحق لنازل ہوئی ہم مومنانو بھی چسپان کئی ہم مومنانو بھی سکئی نوی دا اللہ کو مخلوق کی بدترین مخلوق تھے بار کیف منگوئی زمون حضور علیہ السلام بے مثلہ بے مثالہ بشر دے سنگا دے دے منتوئی ہوئی چکا تاسو دا سنیان و بریلیان چھے کر ٹھول گمراہ ہے ستاسو عقیدہ دا قرآن خلاف تھا قرآن خدا وی شپارسم پارکی سورت کہف کی آیت 110 کی وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ محبوب دی امتیانو تا دیو فرمایا چیزا ستاسو پر مثل بشر و انسانیم او تاسو ہے چیزمون نبی بے مثلا بے مثال دے او قرآن خدا وی ولی پزان مرا ولی جواب یاد کرنا وی گئی کنا لکمو برابرون دے خبری طرف تا متوجہ کنا اپل نبی وغیرت کوئی کنا بس تبو ورطوے پہ پدیت زماتا نخ ایمان دے زمین چکل انما انا بشرون مثلکم لیکن علماء ناس کی دئی لپاریو خبر کوئی امید کتاسو نرازم پا کلام عرب کی لفظ کاف کے تشبیح دپار رازی و لفظ مثل تشبیح دپار رازی سر پار رازی لکہ سوئے ما الاسرارو وی گئی کل اسدی دا لالملن سے وہ اسرار دا پشان دزمری ہے پشان دزمری کل اسد تشبیح میں ورکا دو قانون دے دی علماء دا پارے میں آسان الفاظ و لازم انشاءاللہ تاسو کو بیا غیرت کوئی وی گئی بخبرہ دا مثل او کاف دا تشبیح من کل نجوم مشابہت نلری نو محبوب دی تو فرمائے چیز استاسو کو مثل انسان یم خو پا یو وصف کے پسے کی یو وصف کے پا یو وصف کے لکہ دا موی الاسرار کلاسد لارملنگ سے پشان دس مری دے نو پا یو وصف کے اغم بہادر دے و دم بہادر دے پا خبر باندے رسے گئے پا شجاعت کی شوا خبر پا شجاعت کی شوا نور آقا سالو رخبیس دے نما پا خبر پا پوئے گئے مور سیزور کی مشابہتونا نشتا آقا مردار اخوی و دا حلال اخوی ولی خبر باندے پوئے گئے نو محبوب علیہ السلام دی امتیانو تجوئے چیز استاسو پر مثل انسانیم امام فخر الدین رازی پر تفسیر کبیر کی لکھی چی محبوب زمون پشانتے دے مونگ دا محبوب پشانتی یو پا یو صفت کی پا معدوم وصف کی اب آقا دا دے چی مونگا مختایان نیو رسول اللہ مختین دے محبوب علیہ امتیانو تجوئے فرمایا چی زا الہ اختین نیم تاسو الہ اختین نیے پدی کے زستاسو پشانتی ہو تاسو اور بابا ترجمانیوں کا خدے مگرہ بے شک چے بندہ دے نوری کن والا صفات تمہارا یو صفت وایا یو صفت راخلا اور تی ماتا وایا تی ماتا پا کائناتو کی نظیر اخایا زمون نبی بے مثل بے مثال بے نظیر بہنہ مانا بشرون مثلکم دے خب معدوم وصف کی زم اختینے متازن
نور په وجودي اوصافو کې وایي په خبره باندې نظیر او مثل بس بابا ختم خدای مګنا نور کل والا لا يمكن الثناء كما كان بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر خلقت مبرئا كأنك قد خلقت كما تشاء بس ولیکن کبیام نصبریږي نو ډېر د لطف جواب کبیام وینا زما آیت اورېدلې ده قل انما انا بشر مثلكم بس انما انا بشر الک مثلیت خو تشبیه ده په یو صفت کې ده ولکه صبرېږي نن اوس په صبر کوم ویګه په خبره متوجه تم آیت او زما آیت پارست سورۃ الانعام آیت نمبر 38 سورہ نمبر 38 سورۃ الانعام آیت نمبر 38 اللہ پاک ارشاد فرمائی وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم اس معنی باندې ځان کوی کوي نو بیا ورته وایي ها ځان کوی کوي الله وایي پسمه کدا سی او زنده سر نشتا کدو خپیس دی او کسلو خپیس دی وایي او که په خېټه ګرځي او که په ډیرو خپو ګرځي کم شی چې ځمکه باندې ګرځي وما من دابة فی الارض ولا طائر یطیر او نه په مارغانو کې داسې مارغه شته چې الوزي په خپلو وزرو دې خبرې ته توجه برابره کړئ الا امم امثالکم الله وایي دا د ستاسو په مثل امم دي ستاسو په مثل څه دي بس توجه برابره ده په دې آیت کې الله څه وایي چې دا ټول څومره په ځمکه حیوانات ګرځي حشرات ګرځي په هوا کې مارغان ګرځي دا ټول د ستاسو په شان دي دا ټول د ستاسو ویلې نو کته وی چې کلی انما انا بشر مثلکم نه خو نه وړي نو یې اوس دې آیت راغله چې الله وایي چې دا په ځمکه څه ګرځي ستاسو په شان دي نو ته ورته څه ویرا ته ما ته سم خنزیر ښکاري باید کله څه ښکاري چې غوسه کېږي وي غوسه کېږم آیت کې الله ویلي دي چې دا ستاسو په مثل دي نو ته د خنزیر په مثل یو خنزیر ستا په مثل دی نو بیا زه نو زه خو اشرف المخلوقات یم صحیح ما چې په ذات کې راغی اشرف المخلوقات شو چې د ټول کائناتو زړه دی الله چې په وجودي اوصافو کې نظیر او مثل نشته هلته به قل انما انا بشر مثلکم که بیا نو صبرېدو یاره ما ته د ګیدړ په شان ښکاري بیا آیت 38 پارست سورۃ الانعام الا امم که بیا نه صبرېدو ورته ما ته د سپي په شان ښکاري وی د ټپوس په شان ښکاري عقل به ټکانې له راځي که نه راځي بیا وایي یاره مثلیت خو تشبیه ده او تشبیه خو من کل نجوم مشابهت نه لري په یو وصف کې ده او هغه دی احتیاج موږ هم الله ته محتاج یو په ځمکه چې څه ګرځي په هوا کې څه ګرځي دا ټول چا ته محتاج دي سمه خبره وکړه کیسه ختمه نو دغلته مو وایه چې محبوب زموږ په شانتې دی موږ د محبوب په شانتې یو هم خدای نه دی او موږ هم خدایان نه یو نور په وجودي اوصافو کې نظیر او مثل مور راوړی زوی به یې درته ونه ښیي واحسن منك لم تر قط واجمل منك لم تلد النساء او جبريل امين نے تاسو کو راوي زمانه وره جبريل امين نے وره مسند احمد شریف کی روایت ہے حدیث انا عائشہ الرسول الله ان جبريل عليه السلام خلقت مشارق الارض ومغاربها ولم اجد رجلا افضل من محمد صلى الله عليه وسلم حضور سلام وی جبريل امین راته وی چې محبوبا خلقت مشارق الارض ما د ځمکې مشارق واړول تفصیل خو نه والله کله دا مینو کړی زموږ ګوره څوک نه برابر ډېر برابر ایمان وي دا شپه ډېره برکتي نه چې په شا کې هم دله خیر درکوي اوس جبريل امین نه واورئ په وجودي اوصافو کې د محبوب نظیر او مثل انسان خو وایي که نه واحسن منک لم تر قط عیني واجمل منک لم تلد النساء خو جبريل امین وایي زما نه واورئ خلقت مشارق الارض محبوب ته خبره کوي محبوبه ما د ځمکې
مشارق و مغارب واړه والله واړه اسمانونه نه یادوي اسمانونو کې معنا افضل ترین ذات فرشتہ نه زه سردار یم د فرشتو سردار فرشتہ نه اخو زه افضل یم د ځمکې خبره کوم په ځمکه مې هر نبي سره واسطه راغلې ده د نبي شان ډېر اوچت دی 1,000 کم او بیش پیغمبران راغلي دي هر پیغمبر سره مې واسطه راغلې ده مشرق نه تر مغرب شمال نه تر جنوب ما چاندبینو کو محبوب کلبتو ما واړول مشارق الارض مشارق د ځمکې ومغاربها ولم اجد رجلا افضل من محمد ما د محمد صلی الله علیه وسلم په شان دي افضل ترین سړی او انسان پکې پیدا نه کو چې جبرئیل امین نه پیدا کړي د اخر زمانه منافق ته ویل کوم نه پیدا کړي جبرئیل امین نه پیدا هغه ولی نشي پیدا کولی رب نه پیدا کړي څنګه پیدا کړي رب نه پیدا کړي موږ ډېر وایو سبحان الله الحمدلله